أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ 15 رکو 168 نمبر آیات. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. دینما کہ اللہ جل شانہ د مشرکانو شرک ذکر کو چې بعض د خلقنا داسې کمکل او بیوقوف دي چې د الله جل شانه سره باطل خدایان او معبودان دا ور سره شریکان جوړي. اوس الله جل شانه بل قسم شرک ذکر کوي. د مشرکانو د عرب دا غي یو گمراهی دا هم وا چې هغه د خپل طرف نه د خپل ځان طرف نه سو حلال شیزونه هغه حرام کړو په ځان باندې او سو حرام شیزونه په ځان باندې حلال کړو. مثلا چې کوم ساروی به مردار شو په خپل مرګ باندې به مړ شو مردار به شو دای به حلال ګڼلو دا سی نور سیزونه ای حلال سیزونه ابه حرام ګڼل او حرام به حلال ګڼل. او دا دغه به کول چې کم ساروی مونږ بخپل لاس حلال کویا خو دی حلالي او چې کم ساروی فرض ک الله مړ کی مردار شنو یاد حرام وی خپل عقل به چلولو. دا حرام او حلال یو سیز حلال جوړول حلال ګرځول یو سیز حرام ګرځول دا د الله اختیار دی. دا د الله جل شانه ته اختیار دی چې کوم سیز حلال ګرځي او کوم سیز حرام ګرځي. دی د الله د اختیار په خپل به استعمالولو او د ځان به یو سیز حلالول او د ځان به یو سیز دا به حرام ګڼلو. نو الله جل شانه فرمای درې تردید الله جل شانه کوي چې تمام مخلوق ته روزي رسان زیما روزي ورته زور کوما. نو د حلال او حرام اختیار هم زما په اختیار کې دی. هغه سیز به حلال کم چې زس کم حلال کم او کم سیز نجدا سمنی کم بس اب حرام وی لہذا چاہتم دا اختیار نشتا چې دا اللہ حرام سیز حلال کی او حلال سیز دا حرام کی. لکا یو ملک کی حاکم وقت یو قانون جوړ کړی وی دا قانون نسو خلاف کار کله کې دا باغی دے بغاوت کئ دا قانون چې کوم رټي آی چیلنج کړی دی قانوني پلاس کې غشته دی د قانون کاری سزا ورکول د خپل سزا ور کړی د قانون سیز دا قانون یو ذمہ داری جوړیږي د خپل دا کار کړی دی الکه دا جرم دی. بیا د الله جل شانه قانون هغه خپل لاس کې غشتل باغی کې بیا ترمیم کول او رد بدل کول د اختیار چاتم نشته. ان تر دې پیغمبر تم نشته مخ کې دی شو پیغمبر اسلام خپل خواهش د زړی داو چې الله جل شانه ما ته حکم کې بیت الله شریف ته مخکم خو لیکن د خپل ظلم مرزي پس نه شتله تر سوچ الله ورته حکم نه کړي. پیغمبر هم په خپل مرزي سره یو سیزو اغه نشي بدلولې تر سوچ الله جل شانه ورته حکم نه کړي. نو باز خلک داسري چې د الله جل شانه حلال سيزونه په ځان باندې حرامول او حرام سيزونه په ځان
ځان باندې حلالول. الله جل شانو د دې تردید کې د آیاتونه نازل کو چې اے خلقو تاسو لري رزق زدر کوما لہذا زدر ته حکم کوم یا ایها الناس اے خلقو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا خوري یعنی حلال غنی مما ده غسن فی الارض چې بزمکه کې حلالا طیبا حلال او پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان یعنی د طریقو د شیطان چې څوک درته وي دا سیز حلال سیز دی او دې درته وي چې دا حرام دی نو د بخله باندې مپرېږدا ځکه چې الله حلال ګرځولې دی او فلانه درته وي چې لکه دا حرام دی نه حرام نه دا کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اوس دا حرام غنلو یو څو قسمونه دي. یو خدا چې په طریقه د انکار سره یو څه سړی سکه حلال غني یا حرام غني الله یو څه کړي وی حلال کړي وی او دی نه منم دا الله نه حلال کړي دا حرام دی یا الله یو څه حرام کړي وی دی دا نه منم دا الله جل شانه حرام ګرځولې دی خو دا الله دا حرام څه حرام نه غنم دا حلال غنم دا حلال غنم. نو ګوره یو سړی دی فرض ک د ګناه یو کار تکیږي ګناه ته ګناه وای ګنای غنی د ګناه کار تیوشي د کافر کیږي نه خدا الله یو حلال سیز د حرام غنی یا حرام سیز حلال غنی لکه یو سړی افرض کو مز نه کوي ګناګار دی خدای مز ورکه چار اوسته دی مز ورکه چار اوسته دی مز ورکه نشتا دا عمل خطرناک ته د بل مز گزار نه چې اغبل مصبری خودن کنا هغه مز نه کوي خو مز فرض غنی فرضیت نه انکار نه کوي یو سړی د فرضیت نه انکار وکړي دی کافر شو. یا یو چیز الله جل شانو حرام ګرځولې دی دې ته انکار کوي دا حرام نه دی شراب نه دی حرام خنزیر نه دی حرام نو او استعمالی او انکار دی کوي نو دی بیا انسان دې سره انسان کفر ته رسی. نو یو په طریقه د انکار سره د الله جل شانو حلال سيزونه سو هغه حرام ګڼل یو دغه طریقه شو. یو بعضی سيزونه د رهبانيت د وجنه ابو بزرګي ګڼل چې لکه دا بزرګي د فلانې سيز اگر چې حلال لزینی استعمالو دا بزرګي دي ته نه وای چې د الله حلال شي استفادان معنی څه کې دا حرام کې دا لکه بعضی عیسایانو به دا رهبانيت کولو سيزونه په ځان باندې د الله جل شانو حلال سيزونه په ځان باندې حرام ګرځولو. یا یو سړی بزرګي بیا دي ته وای چې زړه فلانی سيز اگر چې حلال له خو نه استعمالوم نه استعمالوم دا رهبانيت په دین اسلام کې دانشتره. او یو دا چې د انسان د خپل خواهش مطابق لګیاوي چې بس دک کسي زما طبيعت بس نه دغه کوي چې الله ولی حلال کړي دي یا دا کسي زما طبيعت نه مني چې الله ولی حرام کړي سم دم سيز دی او الله جل شانو حرام کړي دي او دا بل خراب شي دی او الله حلال کړي دي نه دا دغه نو دا تمام سورتونو ته دغه آیات دا شامل دي دا ټول سورتونو ورکراو چې ولا تتبعوا خطوات الشیطان آیو سړی دی آیو سيز ازین دی خو دا نه وای چې دا الله ولی حلال کړي دي یا الله ولی حرام کړي دي دا خبره نه کوي یا به طور پرهیز اغسیز نه استعمالي یا یو سیز بس اسنه دی خو خدا نه وای چې دا سره دا حرام دی دا مکروه دی ځان دا خبره نه کوي د شریعت د دلیل نه بغیر یو سیز ته حرام یا حلال دا نه وای او اسی یو سیز نه استعمالي نو دا جایز دی که صدقه نشته. کلو تاسو خورئ نو امر دی نو دین یو مسله دا معلومیږي چې د دنیا په تمام سيزونو کې اصل سیز اباحت ته اباحت مطلب دا چې دا سیز استعمالول جایز دی نو اصل په تمام سيزونو کې اباحت ته یعنی جایزواله دی تر سوچ د یو سیز د حرام والی دلیل نه راغله هغه سیز به حلالي نو اوس کوم سيزونه داسې شریعت سره حرام کړی دي بس آتے وته خنزیر حرام کړي وړاندې آیتونو کې براشي وینه حرام ده یا داسې مردار حرام ده نور سيزونه دی سدي نظر لغیر الله د غیر الله د پاره کم منختوشي دا په نوم باندې حرام ده نو حرام سيزونه چې کوم شریعت اقول بس حرام او چې کوم سيزونه شریعت نه دي حرام کړي نو په ځان باندې نه حرامه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا تاسو خورئ حلال او پاک. نو حلالا طیبا څه مطلب؟ نو حلال مطلب هغه تفسیر ابن کثیر ذکر کړي چې هغه سیز چې په شریعت کې داغي اجازت وی ممانعات نه نو به حلال وی
شریعت کې په غسیز باندې ممانعت دی او حلال وي. کم سیز باندې شریعت طرف نه ممانعت را او بس غسیز اگر 400 نه خشتوي لیکن اب حرام وي. او شریعت وي خنزیر حرام دی بس حرام دی. نو سودا په حلالو کې ناراضي مردار حرام ده نام حلال نه وتا. دا سي نور سيزونه دي چې کم شریعت مقرر کړی دي او ممانعت کړي دي پر دې مال استعمال او غیره دا ټول ورکراو. بیا طیب ستوي هغه سیس چې سو عقلم دا د کوي چې دی کې څه ضرر نشته دی. عقلم تسلیمي چې په دې فلاني سیس کې دا څه ضرر څه نقصان دا نشته نو حلالن طیب دا ورکراو. او طیبن بل مطلب داري چې بالکل صفاوي دچا د بنده حق ورکینی وي. لکه یو سیس سره دی خو حلال دیکھو حلال خو لیکن د بنده حق ور سره متعلق شوی دی. لکه د یو سړي فرض کو چیلې دی د یو سړي چرګ دا د یو سړي مال له نو د حلال د خوراک سیس دی ور سره شریعت طرف ناغه حلال ګرځیدلې دی لیکن د بنده حق ور سره متعلق ته نو تر سوچ داغه اجازت نوي نو دا سیس سره دا حرام دی. دا سیس سره لکه اوس پردې چیلې پردې پیسې پردې غوا وغیرہ دا سره حلال خدا خو لیکن د بنده حق ور سره متعلق ته داغه د حق د وجنه غسیز استعمالول سری دا ناجایز دي. نو حلالا طیبا دیته وی چې سو شریعتم داغي اجازت ورکړي او طیبا چې غسیز بذات حکم خودم پاک وي د چا بنده حق ورکه متعلق دا نیوي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان. قدمونو نه مراد د شیطان طریقې دي د شیطان د طریقې دي. اوس حلال مال خوړل حلال سیس خوړل شریعت دې تډیر زیات اهمیت ورکړي دي. دلته الله جل شانو فرمای کلو خوري خصو قید ور سره لګي حلالن حلال خوري طیبا او سو پاک خوري دا دو قیدونه ور سری دي. بل ځکه الله جل شانو فرمای یا ایها الناس اے خلقو تاسو خوري کلو من الطیبات واعملوا صالحا. نو تاسو خوري خشته خشته سيزونه حلال سيزونه واعملوا صالحا او خشته خشته عمل کوي. نو الله جل شانو دا دنیا پیدا کړی د انسان لپاره دا نو دې هر څومره سيزونه نعمتونه استعمال الله په نه خفقي خو په شرط د دې چې د کم الله نعمتونه خوري چې دا هغه الله جل شانو احکامات انسان ته یادي هغه الله انسان ته سوي دا یاد وي. الله جل شانو فرمایي چې اے مؤمنانو تاسو خوراک کوي خو لیکن ورسري نیک اعمال هم کوي. نو الله جل شانو په دې نه خفقيږي چې انسان د خشته لباس اچي انسان د خشته گاډي واخلي انسان د خشته کور جوړي انسان د خشته خوراک جوړ خوري په دې الله نه خفقيږي. خفقيږي بیا په دې چې دغه الله هر څه خوري او دغه الله منینا دغه الله د خپل سر نټي دغه الله خبره نه مني. الله جل شانو فرمای هر څه خوري حلال او پاکیزه سيزونه خوري خو لیکن ورسره نیک اعمال کوي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري د شیطان مکوي. یعنی زما رزق خوري نو زما تابعداري کوي د شیطان په لار باندې مروانيږي. نو حلال مال خورلو ته شریعت ډیر اوچ دغه ور کړی دی مقام ور کړی دی. حضرت صاحب بن عبد الله رضی الله عنه صحابي دی فرمای وای که یو انسان نجات غواړي چې زره آخرت کې کامیاب شم او د آخرت د عذابونو نه دی الله جل شانو ما محفوظ اوساتي وای دې درې کارونه شروع کی. یو دا چې دې حلال خوراک شروع کی دې حرام نزان سکی دا بچ کی په هر طریقه چې حرام وي که رشوت وي که سود وي که نور د چا په ناجایز طریقې سره مال خورلی دا ټول په حل دغه کې راځي. په دوکي سره چاله دوکه ورکول یو سیس خرصول دام ورکرا تمام سود نه ورکرا نو منه کار وې دې حلال خوراک شروع کی. دویم دا چې الله جل شانو طرف نکم فرایض دي کم کارونه الله مقرر کړي په بنده باندې ډېر داغي دا کول کوشش کوي او بل دا چې دا نیک اعمال لیکي ډېر د پیغمبر اسلام په سنت طریقه باندې کوي. دا غدري کارونه شو حلال خوراک او بل د الله طرف نه کم فرایض لازم دي هغه ادا کول او د پیغمبر اسلام د سنت اتباع کول. درې سيزونه عام مقولم د بزرګانو دادا وای رزق حلال صدق مقال نیک اعمال در نصیب بشي درته درجه د کمال. درې سيزونه چې څوک پزان لازم کی دی د کمال درجه ته ورسي. یو رزق حلال نوړې دې سکی دی حلال کی. بل صدق مقال دې کوم خبره کوي بس د رښتیا وای دروغ مروغ نه وای دوکي او چغل خوري غیبت وغیرہ دا نه کوي. صدق مقال خپل جبه حفاظت وکي د خپل ګېډې حفاظت وکي او سو نیک اعمال انسان ته د کمال درجه بیا سکی دا حاصلېږي. د پیغمبر سلام او صحابي حضرت صاحب بن ابي
وقاص رضی الله عنه ډیر او پیغمبر اسلام ته درخواست کړي د الله رسول ما ته صدا سي فارمولا صدا سي نسخه راته چې زه مستجاب الدعوات جوړ شم. مستجاب الدعوات څه مطلب دا چې زه کومه دعا غواړم چې بس الله جل شانو زما سوال قبلای. پیغمبر اسلام ته فرمای اے سعاده تخپل خوراک څخه دا حلال کا، خپل نوړی څخه دا حلال کا، دا ګیړه د حرام مال نو ساته، ستا به هر دعا الله جل شانو قبلای. نو دعا قبولیت پدې کې د قبلیدو لپاره یو شرط سره دا حلال مالم دی چې انسان خپل نوړی څخه دا حلال کی او خپل ګیړه ته حرام مال دانا چي او د دعاګانو کې الله جل شانو اثر پیدا کوي. بل پیغمبر اسلام فرمای قسم دې د الله جل شانو په ذات باندې چې رچا پلاس کې زما ساده چې حرام لقمه د انسان ګیډ ته ورشي داغي نه حسد دار چې سلويخ تورزو پوري د نیک اعمال الله نه قبلې د نه قبلې دو تفسیر بیا محدثینو دا کړی دی چې نه قبلې څه مطلب په دغه اعمالو چې د الله طرف نه کمی وادي دي چې موږ کوي نو زم هر ضرورت پوره کوم، دا عمل کوي زم دا کار کوم، دغه وادي چې کمی پدې نو هغه برکات او هغه انوارات ورکینی وي. نفس فرض خو بادا شي ولیکن هغه فرض باندې الله جل شانو کوم نعمتونه ورکي هغه نعمتونه به انسان ته نه ملاويږي. پیغمبر اسلام قسم سره دا الفاظ دا بیان کړی دي. بلنا د حلال خوراک د دې په انسان باندې خاص اثرم وي. عبادت طرف ته انسان شوق پیدا کیږي، ذکر او اذکار طرف ته شوق پیدا کیږي. ځکه چې کم انسان فرض کو خپل خو حرام مال پرېږدا چې د یو حرام خور سړی د لاس خوراکو کی چاغه پخ کړي وي هغه پخ کړي وي نو بزرګانو دې باره کې لیکلي چې د انسان باندې دغه سیزم اثر وي. خامخا انسان چې د چا د لاس خوراک کوي دغه سره هم پیرازي. لو دا سین سم ثابت کا دو روریانو یو کور کې اوسېدو او یو هاستل کې اوسېدو، تقریبا 3-4 سال هغه هاستل کې تیر کو. نو دای اسې دې خبره دغه کوله چې د دې دواړو په صحت کې څه دغه دی. اجګم هاستل کې اوسېدو دغه اعلی خوراکونو، کوم چې کور کې اوسېدو دغه د معمول خوراکو. نو دا چې کوم کور کې اوسېدو د صحت داسو دا بل نه خو بهترو به پدی باندې تجزیه او کسین سوال چې دا وجه سره وې دی یو خوراک کول د دکاندار د هوټل وغیرہ هوټل والا چې روټۍ په خې دا غنیت سوي چې پیسې زیاتو غټم پیسې زیاتو غټم دا غاک سره سکار نیوي. دیبل خوراک کول د مور د لاس او د مور د غسوي دا غینیت سوي چې زما د ازوي خشته سي زخري په آرام سره وخري خشته سي زخري اپ محبت سره پخې او د دکاندار سره د پیسې لپاره نګور د انسان په ذهن کې چې فرض کم سیز راشي کم دغه راشي نیت راشي دا غیم په مخکینی باندې اثر کیږي چې انسان بذات خود یو سیز حلال استعمالي دا غیبم اثري حرام استعمالي دا غیبم غلط اثر وي. نو نن سبا بس نن زمانه کې بزرگ انسان هغه دی چې دا غنواله شي دا حلال شي، د حرام نه ځان بچ کی، د حرام نه سکی دا ځان بچ کی به هر طریقه چي وي. داود علیہ السلام دې باچاهت هم الله ور کړی دی او نبوت هم الله ور کړی دی. نو پخوانی چې کم نیکان باچان تیر شوی دا غي معمول دا چې د شپې به کپڑے بدل کی ځان به بدل کو بیس به بدل کو او ګرځیدو په خلکو باندې چې دا خلک مانه خوشاله دي کو خوشاله نه دي. نو دا سه بیس بدل کړو ګرځیدو خلکو نه تاسو کوي چې استاسو باچا څنګه لري استاسو خیال ساتي کنه ساتي او تاسو خوشاله کو خوشاله نه بس خلکو نه خبره وغیرہ اوري هر چا تعریف کولو د شکر ادا کو جزا شکر دې سو کم مانه خفنه دي هر سړی خوشاله دي. اوس یو کس ور سره ملو شو بزرگ سړی دی سپینی کپڑے سپین لباس خشته لباس یې چولې دی هغه ور سره ملو شو دغه نه تاسو کوي چې داود باچا دی او څنګه باچا دی تا سخت کاری چې د څنګه سړی دی یاره وای بس خسړی دی خو ویل نو سخو نه بس وی پرېږدا وای نور خو خسړی خو نه خو ورکه څه مطلب وای ما ته حل وی خامخا چې سخو د ورکی او ته خو ورکی دا چې ډیر خسړی دی خو کده خپل لاس تجارت وغیرہ په خپل لاس باندې کولو او هغه پیسې ګټلې او هغه نه خپل خوراک وغیرہ کولو بیا بنورم بهترین سړو باچا دې د بیت المال نه اجازه ته ورته ځکه د عوامو له خپل ټیم ور کړی دی هغه خدمت ته بیت المال نه اجازه ته ورته چې استعمال کی خو لیکن وې دینه بهتره خبره بداو چې دې په خپل لاس باندې سکار کوله او هغه مهنت مزدوري نه کمی پیسې ملاوي دې پاغي باندې وخت یې رولې نو بیا ډیر بهترین سړو باز داود علیہ السلام
السلام دغه شو چې لکه دا خبر خود رشه مال الله جل شانو لاسونه خپې رو را کړی دي ټیک ته زره عوام خدمت کو ماته اگر چې اجازه ته دام جایز مال لپاره خو لیکن دینه بهتره دار چې په خپل لاس سکار کو لاړو او بس 2 رکعات نفل کو او الله تعالی سونه وجد کې الله مال خو سکار ناراضي ترا ته صدا سے تجارت خو ترا ته صدا سے طریقو خو چې زپ خپل گزاران نوان کما بس د عوامو پیسې زنه استعمالوم اگر چې جایز دي خو الله په خپل سکارو خو الله جل شانو چې تانیت کو نظر تکار خامخاخم داود علیہ السلام لپاره الله جل شانو اوس پنسک دا نرمه کا قران کې راضي ولنا له الحديد سليمان علیہ السلام زیر اگر الله هوا مسخر کا در الله جل شانو چې کم مضبوط چیز ده اوس پر الله والا مسخر کا لکه څنګه چې فرض کې اولوار اوس پر نه یو چیز جوړای نډمبه ګرم کی نرمواله ورکه لګ راشي بس به ټکای او چې کم طرف ته تاوي جوړیږي ته نو داود علیہ السلام له الله قدرتی طور دا اوس پر ادا شي کا بس غیر د زغری جوړولې کړي به ته جوړ کی بیا به زغره باندې هغه کړي لګولې مضبوطی زغری به جوړولې جنگ لپاره استعمالي دي بس په دې باندې کار روان شو وګوره داود علیہ السلام خپل دلاس مهنت کړي دي او غټه کړي دا کړي بهترین انسان هغه دی چې هغه حلال مال څخه د استعمالي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې کم سړی د خپل گاونډي خیال ساتي هغه له تکلیف نه ور کوي په هر طریقه باندې کم سیس باندې گاونډي ته تکلیف وي نو بس هغه کار نه ځان بچ کی او کم سړی حلال رزق استعمالي د قیامت پر ورځ د دې کس د مخ چره د سورلسم سپوږمۍ پرنګ رڼا بکای صرف دا هم اوریدلی دي چې لکه یو سړی سل لا اله الا الله وای نو څه فضیلت دار چې مخ به رسول الله صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ پرنګ رڼا کوي خو صرف په ذکر باندې نه دا دام په حدیث کې راغلی دي یو سړی د پړوسی خیال ساتي دام عبادت ته مونږ ته لا اله الا الله ویل آسان دي ذکر اعلی آسان ښکاری ولیکن اصل دغه دی چې یو انسان نه بل انسان په تکلیف کینی نو چې چانه پړوسی تنگ نوي پړوسی ته خوشاله وي او دویم دا چې حلال مال استعمالي حرام رضان بچ کی د قیامت پر ورځ الله جل شانو دے د سورلسم سپوږمۍ پرنګي مخ په رڼا کوي د الله جل شانو فضیلت کوله ورکی الله یا ایها الناس ای خلقو کلو خری مما دهغ سنا فی الارض چې پزمک کی دی حلالا طیبا حلال پاک ولا تتبعوا او تابعداری مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان ولی مکوي انه لکم یقینا دستا سود پارا عدو دشمن دے مبین خکارا اوس ولی دشمن دے او څنګه دشمنی خکارا دا دشمن خو خکارا ذکر چې آدم علیہ السلام د جنت نه روخ کړي د جنت لباس ته خوا کړي دي د پلار نیکه دشمن د اولادم دشمن وی نو الله جل شانو چې ښکارا دشمنی کوي سپټ نه دشمنی ښکارا ده څه مطلب انما یامرکم بالسوء والفحشاء د دشمنی ده انسان ته حکم کوي د بدو کارونو او د بهای نو شیطان خو چا صحیح نه کو چې حکم ورته کوي نو حکم نه مراد وسوسه د شیطان ده هغه بد اعمال مزین کول انسان ته چې انسان ته غلط کار سکی خشته کی ورته غلط کار ورته خشته کی دار انسان دا شیطان سری دا حکم ورکول انما یامرکم بالسوء والفحشاء یو سوء دی یو فحشاء دی نو سوء یا وړي ګناه ته وي او فحشاء غټي ګناه ته وي تفسیر قرطبی ذکر کړی چې سوء هغه ګناه ته وي چې پاغي باندې شریعت طرف نه حد نی مقرر یعنی سزا وغیرہ شریعت نی مقرر کړی بلکې د حاکم په ثواب دید باندې پرې خچري سزا ور کوي او فحشاء هغه ګناه ته ویل کیږي چې پاغي باندې شریعت طرف نه حد مقرر دی لکه غلا ده د غلاس بغټ کیږي زنا ده کوړې بور کولې کیږي سنسارول دا غټ گناہوں ته ویل کیږي انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا او بل شیطان غټ کارداري وان تقولوا علی الله چې په انسان باندې خبرو کی چې دې په الله جل شانو باندې دروغ وتړي ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون دا کافرانو دای به حلال سیز حرام ګڼلو ولی دا حلال ګڼل کوي وای دا الله حلال دغه کړي دي دا الله جل شانو وای دا الله جل شانو طرف نه حلال دی دا الله جل شانو طرف نه حرام دی رضا نه به دا خبره کوله الله جل شانو هیڅ غټه ګناه ده او ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون انما یامرکم یقینا حکم کوي دا شیطان تاسو ته بالسوء دبد کارونو والفحشاء او د بهای د کارونو وان تقولوا او دا چې او تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه خبر لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله
اوس الله جل شانو فرمای ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو د شیطان د قدمونو تابعداري مکوئ. نو د چا تابعداري کو سوال پیدا کیږي، الله فرمای د چا تابعداري کوي؟ اتبعوا ما انزل الله، تاسو تابعداري کوي د هغه څه چې د الله طرف نه نازل شوی دی، د الله طرف نه. نو اوس دا کافرانو مشرکانو ته چې وکړه ویلې شو چې لکه دا غلط کارونه پرېږدي، د ځانم یو حلال شی په ځان حرام کړي دي یا یو حرام شی هم حلال کړي دي، دا خو ځان تاسو دا کارونه کوي، دا پرېږدي. بس الله جل شانو چې کوم حکم کړي دي په غیبان روان شي. دی ویل نه قالو بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، موږ د پیغمبر خبر وغیرہ نه منو، بس تخوانه دا زموږ مشران چې په کومه طریقه روانو بس په هغه طریقه به موږ هم زو. هغه دا سیس نه استعمال کړي موږ هم نه استعمالو، هغه دا کار کړي دي موږ هم کو. نو الله جل شانو فرمایي چې که آیا ستاسو دا پلاران او مشران دای کمکلو د عقل نخلاصو او دای پسملار نور روان، نو بیا هم تاسو راغی تابعداري کوي. او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، چې کمکلو د الله جل شانو احکامات نه پیژندل او پسملار نور روان، نو بیا هم ورپسې تاسو ځئ. نو اشاره دی طرف ته ده چې کم سړی د هغه مشران فرض که یو نیک کار کوي، د عقل کاری کړي وي او هدایت والوي، داغه اتباع بده کوي او په غلطو کارونو کې، په غلط عقیده کې، په غلط عمل کې بده مشرانو اتباع دې نه کوي. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. نو دینا بعضی خلک دا دلیل نیسی چې د امامانو دا تقلید وای دا صحیح نه دی، د امامانو پسې راتلل وای دا صحیح نه دي، سلور امامان چې د مذهب دا غلطه خبره دي، نه دا نه ثابتېږي. ځکه دی نه دا ثابتېږي چې راغه کس پسې بنځي چې عقل ورکړي لا یعقلون، دیم لا یهتدون چې په هدایت باندې نه وي. نو څه مطلب چې یو سړی هغه کې عقل وي، د الله جل شانو احکامات د الله ذات پیغمبران دا مني، او بل یهتدون ولات اخوا کې یهتدون وي په هدایت باندې هغه پسې بزي. او قران کې بل ځای کې مرাজি، بل ځای کې مرাজি فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو تاسو کوي د اهل ذکر نه یعنی علماونا ان کنتم لا تعلمون کو په ځای کې تاسو نه پويږئ. نو دینه معلومه دا شو چې کم مشران په غلط داغي عمل صحیح وي، عقیده صحیح وي، هغه پسې تګ دا جایز دی. او چې کم مشرانو عقیده بل خرابو، نو په خراب عقیده کې په خراب عمل کې وداغي تقلید نه کوي. په دې دلیل سره یوسف علی السلام جیل کې او بیا جیلیانو ته تقریر کوي، ای تبوس کوي ته پکم مذهب باندې ته وتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق، چې زه اتباع کوم د خپل مشرانو. مشران څوک دي؟ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام. زه دا غي اتباع کوم، زه د خپل مشرانو. او بل دا ورته وی چې زه براءت کوم، انی بریء مما تشركون، زه براءت کوم د هغه سيزونو نه چې فرض کړه کفر او شرک کړي دي. د یوسف علیه السلام خبرې نه معلومیږي چې دا هغه مشرانو چې عقیده او عمل صحیح وي دا غي تقلید جایز دی، ای بس اتلل سری دا جایز دی. بل عام ساده خبره، یو سړی دی عام کس دی، فرض کړه اپ یو مسله نه پیږي او د قران په تشریح نه پیږي، د په حدیث باندې نه پیږي، به بخامخا یو کس پسې روانيږي. نو تقلید نه، تقلید څه ته وایي؟ چا پسې تلل، د چا اتباع کول. زنه پیغام نو چې کم پیری هغه نه به تاسو کوم، ماته یو لار نه د معلومه یو کلی ته زه چې زم هغه طرف ته، نو چې بخپل لغه باندې زم کې دي شي غلط شم، په بل بل باندې سر شم، چار سدی ته زم او روان دی قیم نو بنرسم مخ می غلط ته، نو خامخا چا نه به تاسو کوم. تقلید عمدک کې ته وایي چا پسې تلل، چا پسې تلل، نو چا پسې بزي. بس قران صفا کا چې څوک چا کې عقل وي، چا کې د چا عقیده صحیح وي، عمل صحیح وي، هغه پسې ځه. او لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، چې نه عقیده او عمل خراب هغه پسې بنځي. او ذا سلور وان امامان چي لکه اوس فرض کړه یو مسلې ته پوس استاد نه کو، استاد پسې روان شو، نو اوس خپل استاد پسې دي، نو دې بچا پسې رواني، نو دې اوس ډیر امامان دي، خدای کسلورو د دې امامانو په عقیده او په دغه باندې اجماع منعقد ده چې دا یو خدای پیغمبر اسلام زمانی ته نزدیک خلق دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی دی، تابعی څه ته وایي؟ چا چې صحابي صحیح کړي. نو اوس زمون په نسبت سره، زمون د زمانی د علماء په نسبت سره ټول نسیات پیدل کم خلق مخکینی خلق. پیغمبر اسلام فرمای چې ټول نه بهترین زمانہ زماده، بیا اور پسې قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما ته جسمنا نزدې زمانہ د بهتره ده، اثر د نور راتلونکو په نسبت سره سره بهتره ده. نو پیغمبر اسلام په احادیث باندې دغه په تشریحات امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زیات پیدو 40 غټ
غټ عالمان د مقرر کړو یو مسله به فرض کا بحث به شروع شو 40 امام 40 غټ عالمانو یو به اعتراض کو داغي جواب بل اعتراض بل چې په دایو په یو مسله باندې متفق شو ابي اولیکل نو په لکونو مسلې د قران او حدیث نه روخ کړي نو دای مونږ ته د قران او حدیث نه مسلې روخ کړي چې بس دانا چې دای د ځان یو شریعت جوړ کړي دي نو دا سلوروان امامان د شریعت استادان دي شارحین دي شرع کړي دا چې ردی دا مطلب دی ردی دا مطلب دی شارعین نه دي چې زما طرف نه دا مسله ده او سلوروان امامان وایي که زمونږ یو خبره تاسو ته د قران او د حدیث نه خلاف کار شي وای زمونږ پسې اړو زایما او ما قران او حدیث پسې لاشي مطلب دا دی چې مونږ د ځان خبره نه ده کړې مونږ د ځان خبره نه ده کړې امامان ډیرو لیکن دا سلور ولی مشهور شو ځکه دای ته شاګردان داسې ملو شو چې دای کوم خبرې کړې وي نو محفوظ اوساتلی ای محفوظ اوساتلی او دای سلور وانه امامان هم دانه چې بالکل ارس بیل دي د دې 85% چې کوم مسائل دی آیو شان دي 85% بیا په 25% پاتې شو په 25 دا تقریبا 15% پاتې شو په 15% کې بیا 15% دا 10% داسې چاهي کې اختلاف دار یو وای دا جایز دي داسې کړو کو نو خبره ده بل وای کدا سې نو کو نو خبره ده په نفسي دغه کې مسله کې اختلاف نه دی لکه اوس امین فرض کړه دا یا در فیدین دا یو وای اوکا یو وای کول بهتر دی بل وای نه کول بهتر دی دا نه کول فرض کا دلیل مضبوط ته اگر ډیر دی زیات دي داغه متبعین هم زیات دي او دا بلغ محفوظ پاتې دي نو د دې بیا په جایز او ناجایز کې اختلاف نه دی په بهتر او عدم بهتر کې اختلاف دی او 15% دا نور قسم اختلاف ورګه پاتې شو نو 85% یو شان دی یو شان د الله په ذات کې اختلاف نشته رسول الله په ذات کې اختلاف نشته په قران کې اختلاف نشته په موږ کې دانه چې یو شپږ دی یو 15 دی په دې کې اختلاف نشته دا سه پډیرو چیزونو کې اختلاف نشته نو دا اختلاف 25% دی پای کې مصدا سره چې سره 15% دی پای کې سره افضل او غیر افضل اختلاف دی نو دا د امامانو تقلید امامانو پسې تلل دا ناجیز نه دي ځکه قران نه دا خبره ثابته ده خلق روانم د امامان پس نو چې فرض کته د دې زماني یو سړی وي چې لکه تقلید نشتا چا پسې بنځي د نویات کدا ته پوسو کې چا پسې نه زی سب پسې بدم قران او حدیث ځکه قران خو ته مخامخ پروته حدیث په کوم ځای ګورم د امام بخاری سے پدغه کې نو امام بخاری خو د امام صاحب نرستو تیر شوی دی امام صاحب پیغمبر اسلام ته نږدې دی او امام بخاری رستو نو چې ته امام بخاری پسې روان شو نو دې ته تقلید وای کنه چا پسې تلل نو چې د پسې دی یا یو سړی وای زه تقلید نه کوم تقلید مغلید ورکې نشته امامان چاره وسری نو چې هغه پیغمبر اسلام زمانه ته نږدې امام نه مانی د خپل جماعت امام ولې مانی بیا د خپل جماعت امام ساره زمانی امام صحیح شو که هغه مسله چې کم مخکینو امامانو بیان کړی دا غ صحیح شو هغه اعتماد زیات پکار دی دا غلطه خبره چې تقلید ناجایز دی امامان صدا سے نه وای چې تاسو زمون د خپل مذهب هم جوړ کړی دی او دې پسې روان شي نه قران او حدیث نه غي مسلې روخ کړي لکه اوس یو سوره فاتحه کې او یا مسلې دي موتا تور کې یو مسلم نختاری لکه اوس سمندر کی قیمتي سيزونه پراتري خدا نه چار سړی وای چې مړه فلانه ته روبا سي زم وردان غمزیم روبا سم نو دې قیمتي سيسه کې چې خپل ځان منبېلی چې لامبو ولا نه ورځي چل ولا نه ورځي او عمل غلط نه پیژني نو عمر وتیر کې خو لیکن سو پیدا نه کی نو چې سمندر ته اوبو ته وردان ډومبه بلامبوز د کې غسیز به پیژني نو دکاسي فرض قدام د علم یو سمندر د قران او حدیث هر سړی ته مسلې نشي روخ کې دا امامانو په مونږ باندې دا احسان کړي چې مسلې روخ کړي فلکونو مسلې روخ کړي او خلکو ته اسانه کړي دا واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا تابعداري کوي ما ده هغه سو انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی قالوا ندوی وای بل نتبعوا بلکې مون تابعداري کو ما ده هغه سو الفینا علیه چې مون دلی دې مون په هغه باندې ابا ان خپل پلار نکونه اولو کان اباهم ایا اگر کو اباهم مشران د دوی لا يعقلون چې نه
پوهیدل شیئا فحسیز ولا يهتدون او نه لار مندلا ومثل الذين كفروا او مثال ده خلقو کفرو چې کافران دي کمثل الذي پشان ده کسته ينعقو چې چغي وهي بما لا هغه سست لا يسمعو چې نه اوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغا یکم سړی پیغمبر اسلام تعالی جل شانو فرمای چې ته دي کافرانو ته لګي خبري ورته کې خو لیکن دای بستا خبره هغه ته سم وګنیک دی پاغي باندې سوچ او فکر نه کوي نو دای مثال دا سره لکه یو سړی دی هغه زناور ته आवाज کوي زناور په आवाज باندې خوراشي او پیږي په نه چې دا دیماته سوی یو سړی چرګ ته आवाज وکي ساروی ته आवाज وکي نو اور ته مخ کی را روان شي اور پس خو پیږي نه چې دیماته سوی پیږي نه چې دیماته سوی الله جل شانو فرمایي چې دا کافرانو مثال هم دا سره نور څه نه پیږي بس په دا خبرو باندې پیږي چې او کسره ته لګیاره خبرې کوي نور په مسلې وغیرہ باندې پیږي نه سمون ولی نه پیږي نو الله وجم ذکر کوي سمون دوی کان دي د حق اوریدونا بکمن چاړاګان دي د حق ویلونا عمي نړاند دي د حق لیدونا فهم لا يعقلون پس اغوی په حس باندې نه پوهیږي دوکین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.